بسم الله الرحمن الرحیم. زه زید خان د معاذ ویلفیر ارګنایزیشن ډایرکټر تاسو ته مخاطب یم. زموږ چې څونه مو د ډسټریکټ مردان د تحصیل تخبوي څونه عوام دي، هغوی ته زموږ د طرف نه د کرونا د وایرس یو احتیاطي تدابیر باره کې دا میسج دی چې زموږ ګورنمنټ سره تعاون وکړي. زموږ ګورنمنټ لاکډاون الریډي نن سبا پورې ختم کړی دی. هغوی سره الریډي زموږ تاجران چې کوم دي هغوی کې مونږ په ډیلي بیسس باندې ماسک هم تقسیمو. هغوی ته دا پکار دی چې د ماسک چې کوم دی خپل یوز لازمي کړي او خپل سوشل ډسټنس سره چې کوم دی دکانداري وچلوي او د ګورنمنټ سره تعاون وکړي. نو موږ به د حیثیت قوم چې کوم دی د وایرس نه دې سلسله باندې انشاءالله موږ بچ کیږو. او ټول عوامو ته دا میسج دی چې دا هسې یو خپل منځ کې دا هسې یو ګیم ګڼل نه دي پکار، یو سیریس ایشو ده او اوس ختمېدو طرف ته د لاکډاون ورو ورو انشاءالله دغه شان کولاویږي. نو هغوی کې احتیاطي تدابیر ډېر زیات ضروري دي. د پیټرول پمپ په حوالې سره زموږ اے سی صاحبه میډم انیلا پیم سره پرونه موږ دې باره کې میټینګ کړو. موږ ماس ډسټریبیوشن کوو. هغوی کې پیل ایشو موږ دا وړاندې کړه چې دلته د پیټرول ډېره غټه مسله زموږ خپل پمپونه زموږ د ملګرو پمپونه ډېر زیات دغه شان شته. دا ایشو چې کوم ده د پیټرول مافیا چې کوم ده د هغه د هغې ایشو د غټه ایشو ده. دا د بره نه دلته کو یو عام زما زما پیټرول پمپ ته راشه ته ما یو 10,000 لیټر یو 20,000 لیټر ته ما ته پیدا کړه په ګران ریټ پې زه والم زما ته پیدا کړه. پیټرول پمپو ته پیټرول میلاویږي د سره نه کمپنیانو ته مو یې نه میلاویږي. نو بیا به اے سی او ډي سی به چېرته چې هغه دلته اے سی او پمپ باندې د یو کس سیکیورټي ډیوټي هم مونږ لګولې، مونږ پرې رضاکار هم ولنټیر لګولي خفیه طریقې سره. په هر یو پمپ باندې مو خفیه طریقې سره ولنټیر لګولي د پولیس اے سی په سلا باندې. هر پمپ ته که پیټرول راځي مونږ د هغوی ګیټ چک کوو نو هغوی ورکوي. دلته د ګوهر خان پمپ کې د عرفان مومند دغه شان د ګل سینجۍ کې شیرګړ کې څونه دغه شان بېګا راغلي 10,000 5,000 لیټر پورې هغوی په ډیلي بیسس ورکوي. خو دلته زموږ ګورنمنټ ته ګناه شته. دا د وزیر اعلی صاحب او د وزیر اعظم صاحب د ټولو منسټرانو دا د هغوی کار دی چې هغوی په دې باندې چې کوم دی ایکشن واخلي. دلته دی او پیټرول پمپ والته زما په سوچ چې موږ څونه سروې وکړه په سلونو پمپونو ما په خپله سروې وکړه. هغوی ته په دې کې هېڅ قسمه داسې ډېره ګناه نشته. او څوک هم داسې قسم کار کوي نو هغه ډېر زیات غټ ظلم کوي په دې کرونا وبا کې. د دې رزق او د دې ګټه چې څوک هم کوي دا ډېر غټ ظلم دی او دا په دې باندې الله انشاءالله سرکار هم کاروایي کوي. انشاءالله موږ پوره کوشش کوو انشاءالله.